أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين منگا غالباً دین مخی تکلپا د بخاری او د بخاری او د مسلم پراویانو په حقیقت باندې وکړو دا غالباً هم کلپ ده دې کې موږ شپږم نمبر راوی د بخاری او د مسلم ذکر کوو حسن بن عمارہ بن المزرب البجلی دا 153 کی وفات شوه ده دنا چې چا روایتونه کړي دي دا څنګه سړی و امام ابن حبان وی المجروحین جلد 1 صفحہ نمبر 229 کې کان یدلس عن الثقات ما وضع علیهم الضعفاء وی چې حسن بن عمارہ داسې یو دروغجن او فراډي سړی و چې قابل او تکړه محدثین چې وو هغو باندې با چې ضعیف و رویانو کم تهمت او کم دروغ تړلی وو هغې کې به د تدلیس کولو یعنی فراډ به یې کولو چې وی به دا روایت ما د پلانکي لوی محدث نه اورېدلی دا دومره چلولي فراډي دوکهباز و امام ابن حجر وی چې په دې حسن بن عمارہ کې دا بیماری وا چې کله موسی بن مطیر او ابو العطوف ابان بن ابي عیاش او داسې نور محدثینو نه به چې کم روایت واورېد نو د دغو محدثینو نوم به منځ نه لرې که ځکه چې دا خو مثال کمزوري راویان دي نو خپلو استادانو او د غټو خلکو نومونه به پکې واچول چې ما ته دا حدیث پلنکی محدث صاحب بیان کړی دی وګوره تهذیب التهذیب جلد 2 صفحہ نمبر 277 امام احمد ابن حنبل وی چې دا متروک راوی دی دا خلقو پرېښی دی ځکه چې د به دروغ ویل رسول الله باندې به دروغ ورتړل وګوره علل احمد صفحہ نمبر 106 امام مسلم هم دې ته متروک وی چې دا راوی خلقو پرېښی دی ځکه چې د به دا چالونه کول چې یو منګړت کمزوري سړي نه به خبره واورېده د به هغه غټ سړي نوم واغوستو چې پلانکي خان صاحب ویلی دي چې رسول الله داسې فرمایلی دي الکنا والاسما جلد 2 صفحہ نمبر 47 5 6 7 نمبر یعقوب بن شیبہ فلاس او نسائی دا دریو واړو ویلی دي چې دا متروک دی دا پرېښودلی شوی دی د ده روایت هېڅوک نه راخلي دا بس د امام بخاري غونې خلک یې راواخلي ځکه چې ټولو پېژندلی دی چې دا دروغجن دی خو امام بخاري صاحب روایت کې راغستی دی ما خو تاسو ته وي چې امام بخاري صاحب خپله دا کتاب نه دی لیکلی وروستو څه کمزورو خلکو شیعګانو لیکلی تاریخ مدینه الاسلام نا تاریخ مدینة الاسلام د خطیب جلد 8 صفحہ نمبر 330 اتم نمبر امام ابن ابی حاتم وی چې دا متروک دی خلق پرېښی دی جرح و تعدیل جلد 3 صفحہ 27 امام ابن حجر په تقریب التهذیب رقم 1264 کې هم دته متروک ویلی دی چې دا خلق پرېښی دی دا دروغجن و فراډي و دوکهباز و د به دروغ په رسول الله ورتړلو لوی لوی محدثینو نامه به یې اخستا نو خلقو دی پرېښی و امام احمد ابن حنبل لیکلی دي چې د ده روایتونه تقریبا منګړت دي د چې کم ځای کې ویلي دي چې رسول الله دا ویلي دي نو وی هغه اکثر ځانه نه جوړ کړی شوی وي د ده روایتونه وی پکار دي چې خلک یې ونه لیکي احادیثه موضوعة لا یکتب حدیثه وګوره اجر و تعدیل جلد 3 صفحہ 27 امام نسائی وی
لیس بثقت لا یکتب حدیثه دا پوخ سڑے ندے دا روایتنا و احادیث ملی کئی وګوره تہذیب الکمال للمزی جلد 6 صفحہ نمبر 271 نمبر 12 تمام نقادو دے ساقط اعتبار گنلے دے چھ دا دباندی دی اچھا اعتماد نشتا وګوره احوال الرجال صفحہ 62 رقم 35 د جوزجانی نمبر 13 امام شعبہ لکلی دی یکذبو دے دروغ جنو دروغ بیوی وګوره جر و تعدیل جلد 3 صفحہ 27 امام ابن المدینی وی یزع الاحادیثہ د دروغ روایتون جوڑول پر رسول اللہ بے ورطڑل تاریخ مدینۃ الاسلام جلد 8 صفحہ نمبر 329 نمبر 15 امام ابن معین صالح جزرہ ابن سعد وی لا یکتبون حدیثہ دغو درو کسانو ابن معین صالح جزرہ ابن سعد لا یکتبون حدیثہ دغو درو واڑو دا حدیثونا نلیکل ویچ دا دروغ جن دے وگورا طبقات الکبرا دے ابن سعد جلد 8 صفحہ نمبر 488 مدینۃ الاسلام للخطیب جلد 8 صفحہ نمبر 330 دغو حضراتو ددن بالکل روایت نہ کولو یحییٰ سعی یحییٰ القطان عبدالرحمن بن مہدی دوی بالکل د روایت نراغست چھ دے پیغمبر دروغ تڑی تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ نمبر 279 اور دغا تفصیل چھ دا ما ذکر کر دا الکشف الحسیس صفحہ نمبر 139 باندی سبت ابن العجمی ذکر کردے دے واللسم نمبر حسن بن عمارہ پبارکی محدثین دغوی چھ دے ضعیف دے پوخ ضعیف دے تاریخ مدینۃ الاسلام جلد 8 صفحہ 330 امام مسلم خودے دمرا کمزور ہے و دروغ جن گرنلو چی پخپل کتاب کی اڑو تیرا روایت نہ دے راگستے امام بخاری سے اب تینا روایت راگستے دے خودیر کمزور ہے دے وم نمبر راوی دے سوید بن عامر ابو الولید الکلبی الکوفی 203 کی یا 204 کے مڑ دے امام ابن حبان وی المجروحین جلد 1 صفحہ 351 کانا یقلب الاسانید ویزع علی الاسانید الصحاح المتون الواہیہ لا یجوز الاحتجاج به بحال وی دا سے بیکار راویو چھ دبا سندون بدلول دی وہ حدیث سند بے رواغستو بل پسی بے وطاڑلو دا بل بے رواغستو بل پسی بے وطاڑلو پا دروغ بے سندون جوڑاول دیر انتہائی کمزور سڑیو دا ہیچ خبر باندے دلیل نشتا دا پا وجہ دی سوک رسول اللہ نبی زتکی اتم نمبر شہر ابن حوشب اشعاری الشامی 112 ہجری کی وفات شوے دے دا دا امام بخاری نا دیر مخ کی دی دا ٹول امام بخاری دا خلقو نا روایتو نا رغستی دی چا ٹول دروغ جن آغو باندے ٹول علماء لکلی دی چی دا پر رسول اللہ دروغ تڑی دا دے شہر ابن حوشب پبارک ابن حبان وی کانا ممن یروی عن الثقات المعضلات وعن الاسبات المقلوبات مجروحین جلد 1 صفحہ 361 کی لکی چی دا دمرا دروغ جن کمزور راویو چی دبا منگڑت روایات دا مضبوط خلق پنم ذکر کول چی رسول اللہ پلنکیوی چی رسول اللہ دا فرمائی لی دی نمبر 2 امام ابو زرعاوی لا بأس بھی یعنی دا کمزور راوی دے اجر و تعدیل جلد 4 صفحہ نمبر 382 ابن سعد ہم دی تضعیف لے دے الطبقات الکبرا الطبقات الکبیر جلد 9 صفحہ 452 موسیٰ بن ہارون ہم دی تضعیف لی دی سنن دار قطنی جلد 1 صفحہ 83 جوزجانی ہم دی تضعیف لی دی احوال الرجال صفحہ 96 امام نسائی ہم دی تضعیف لی دی الضعفاء والمتروکین صفحہ 194 امام ساجی ہم دی تضعیف لی دی تہذیب التہذیب جلد 4 صفحہ 338 امام ابن عدی ہم دی تضعیف لی دی الکامل فی ضعفاء الرجال جلد 4 صفحہ 36 امام دار قطنی ہم دی تضعیف لی دی سنن دار قطنی جلد 1 صفحہ نمبر 182 امام ابن حزم ہم دی تضعیف لی دی المحلہ جلد 7 صفحہ نمبر 484 امام ابو حاتم دیتا قابل احتجاج ندی ویلی چی دن سر بڑا ددت سے اعتماد پا دنشتا اجر و تعدیل جلد 4 صفحہ 382 امام ابن شعبہ
په د باندې جرح کړې ده چې سړی ګډوډ دی او قابل اعتبار نه دی پرېښودلی شوی دی. الجرح و تعدیل جلد 1 صفحہ 184، تہذیب الکمال جلد 12 521. امام بخاری بے جا وکالت کوونکی چې دی ابن حجر هغه هم د دنه ډېر خوشحال نه دی، خو وایي چې صدوقن څه لږ ښه غونې سړی دی، خو بیا یې اخر کې لیکلي دي چې د وهم ښکار کېده، د یوه خبره به یې بل پسې تړله. تقریب التهذیب رقم 2830 وګوره. ټولو نه خطرناکه جرح په ده باندې دا ده. سنن ترمذی جلد 4 صفحه نمبر 427 کې لیکلي دي چې د درباري مولاو دربارونو کې به وتو او نه نوتو. نهم نمبر راوی دی عباد ابن یعقوب الاسدی الرواجنی ابو سعید الکوفی، دا مړ شوی دی 250 ہجری کې. د متعلق تاریخ کبیر کې امام بخاری صاحب لیکي پشپغم جلد 44 صفحه کې چې دا کټر شیعو دا الله ظالمانو داسې د شیعګانو د خولې نه خبرې راوتلي دي او تاسو وایئ چې دا رسول الله کړي. یو شیعه وایي چې رسول الله فرمایلی دي، ته وایي چې دا بخاري کې د رسول الله حدیث دی. څنګه هم زمونږ پیغمبر په کمزورو خبرو بدنام که، خلکو ته وایه چې بخاري او مسلم کې د رسول الله خبرې دي. تاریخ کبیر کې بخاری شپږم جلد 44 صفحه کې د دې عباد ابن یعقوب په باره کې لیکلي دي چې کټر شیعه دی. المغنی فی الضعفاء جلد 1 صفحه 518 کې لیکلي دي چې کټر شیعه دی. امام زہابی تقریب التہذیب کې لیکلي دي رقم 3153 کې چې کټر شیعه دی. امام ابن حبان لیکلي دي کان رافضیا داعیت تن الى رفض یروی المناکیر عن اقوام مشاهیر. وی چې دا رفضیو داعیتن دا بقیده را بلون که او شیعت طرف تا خلق بے را بلل چې د شیعگانو مذہب ٹک تے او دا با منکر روایات دا مشهور خلقو په نامه باندې مشهور کول دا دومره لوی دروغجن رافضی شیعو. اللہ اکبر. وګورئ المجروحین جلد 2 صفحه نمبر 172. امام ابن حبان دا حکم بن زہیر الفزاری الکوفی په ترجمه کې دا عباد ابن یعقوب الرواجنی باندې خبره کړې ده. لیکلی دی وګوره المجروحین جلد 1 صفحه 250. اے خلقو کمو کمو خلقو په نوم مو په پیغمبر دروغ ورتړلی دي. عوام خو وایي چې دا حدیث دی. دا حدیث راغلی دی بخاری کې. دا څنګه راویان بخاری کې چا ویلی دي چې دا رسول الله ویلی دي؟ شیعه ویلی دي. اخو ګوره کنه کان یشتم اصحاب محمد ویروی عن الثقات الاشیاء الموضوعات. ابن حبان په مجروحین جلد 1 250 کې لیکي چې کان یشتم اصحاب محمد دا دومره ګندا لوی خنزیر شیعه او دا یعقوب الرواجنی چې د به صحابه کرامو ته کنځلې کولې. یشتم اصحاب محمد صفاح کارا کنزل بے ورتکولی ویروی عن الثقات الاشیاء الموضوعات او دبا منگڑت روایتونا د لویو لویو صحاب د لویو لویو خلقو په نامه باندې تړل چې پلان کس شیخ ماته ویلی دي. دغه روایتونو باندې تاسو رسول الله حدیث کې راځي رسول الله فرمایي درغجنه رسول الله داسې خرابې خبرې نه کوي لکه دا بعضې راغلي دي. دا دروغجن راوي. بخاری چې کتاب د چانه نقل کړی دی دغو ریکارډ وګوره چې څومره دروغجن خلق. دا څه نه وایه منکر حدیث نه وایي. دا وګوره المجروحین جلد 1 250. نمبر 3 امام طاهر المقدسی د لیکلي دي چې حاکم بن زهیر داسې یو منګړت دروغجن راوي و چې هغه به ځانه نه خبرې جوړولې چې رسول الله دا فرمایلی دي رسول الله دا فرمایلی دي. او دا عباد ابن یعقوب چې د بخاری صاحب استاذ دی دا منګړت روایات به بیا د هغه نه پټول بیا به د خپل طرف نه سند جوړ کو. لوی لوی علما به پکې ولیکل و به وی چې عن شریک عن عاصم عن زر عن عبدالله کہہ کر دا به بیا بیانول. ځان نه به ورته سندونه جوړول. وګوره تذکرة الحفاظ صفحه نمبر 35. کمی کمی خبرې به پټویلو پټوالو. رسول الله مرته په شیعګانو بدنام کو.
نمبر 4 امام ابن عدی لیکلی دی الکامل جلد 4 صفحہ نمبر 348 کی چې عبدالرحمن د ابو بکر ابن شیبنا او د حناد ابن سیری تذکرہ کړی دا د ابو بکر ابن شیبا او د حناد ابن سیری تذکرہ کړی دا او په دې دواړو کې یو ته فاسق ویلی دی وایي چې دا دومره دروغجن و چې د صحابه کرامو ته کنځلې کولې او دا غالي شیعه او د اهل بیت و فضائلو کې به منکر روایتونه بیانول الکامل جلد 4 صفحہ 348 امام صالح بن محمد جزرا اغا فرمائی تہذیب الکمال دی میزی جلد 13 صفحہ 178 کی چې دا دومره لوی خنزیر راوی وو چې د عثمان لکنځلې کولې دا د امام بخاری صاحب په کتابونو کې راویان دي چې هغه وایي چې دا لوی لوی محدثینو دا ویلی دي چې پیغمبر داسې کړي امام ابن جوزی په څو ځایونو کې د خپل سند نه عباد په سند باندې منګړ د عباد سند منګړت قرار کړی دی امام ابن جوزی چې په کم روایت کې دا عباد راشي نو پوه شه چې دا روایت دروغ وي دا به چا نه پټ کړی وي وګوره الموضوعات جلد 1 صفحہ 26 اور صفحہ نمبر 324 او د معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلاف چې کم روایتونه و چې امام معاویہ کله په مسند کې نیوي چې رسول الله فرمایلی دي چې معاویہ په منبر وګوره روي غورځوي دا روایت هم دغسې ګنده خلکو جوړ کړی امام خطیب بغدادی د امام ابن خزیمه نه روایت نقل کړی دی چې هغه وایي چې دا داسې ګنده شیعه و چې دا خلکو پرېښی دی الکفایه 208 خطیب په خپل سند د ابن خزیمه نه روایت کړی دی چې عباده بن یعقوب یعنی دا راوي چې د بخاري استاد دی د دې په باره کې چا پوښتنه وکړه نو هغه ورته وفرمیل چې د کې ډېره زیاته غلو وه ګډې وډې به یې ویلې کفایه 209 شرح علل ترمذی جلد 1 358 امام ابن ابی حاتم دیتا کمزور شیخ ورته لیکلی دی چې دا د تعدیل ادنا درجه ده اجر و تعدیل جلد 6 صفحہ نمبر 88 امام دارقطنی دیتا شیعه ویلی دی چې دا سوچه شیعه دی صحابهو پسې ګډې وډې ویلې سوالات الحاکم نساپوری دارقطنی والا 353 رقم 4025 امام زهبی لیکلی دی شیعی غال چې دا ډېر اوچت غالی شیعه دی المغنی فی الضعفاء جلد 1 518 رقم 3058 زهبی د عباد نه یوه رساله لیکلې ده چې په هغې کې د اهل بیتو په باره کې ساقط او غیر ثابت روایتونه دي وګوره سیر اعلام النبلا 11 صفحه نمبر 538 ابن حجر لیکلی دی رافضی مشهور چې دا لوی رافضی لوی شیعه دی هدی الساری 412 تقریب التہذیب جلد صفحہ نمبر 219 رقم 3153 فتح الباری جلد 13 صفحہ نمبر 510 سبت ابن العجمی لکی عباد من غلات الشیعت و رؤوس البدع وی دا عباد چې و دا د غلات شیعونه و او د بدعتیانو لوی مشر و وګوره الکشف الحسیس صفحہ نمبر 146 لسم نمبر یحیی بن محمد بن قیس المحاربی دغسی شیعگانو رویانو نا امام بخاری پلانکی شیعه صاحب فرمایلی دی چې رسول الله و بیا تراته ووایه چې هغې زمانه کې ښه شیعګانو ښه شیعه چې عمر فاروق شهیدولو ښه شیعګانو چې په رسول الله دروغ تړل یحیی بن محمد بن قیس المحاربی الزریر ابو محمد المدنی دا په بصره کې اوسېدو ابو زکیر تخلص و اتم طبقی راوی دی امام ابن حبان وی چې دا هغه ګنده راوی دی یقلب الاسانید ويرفع المراسیل من غیر تعمد فلما کثر ذلك منه صار غیر محتج وی دا هغه سړی دی چې د سندونه بدلول او مرسل روایتونه به مرفوع خلقو ته ښودل دوکې کولې په روایاتو کې وي چې کله دا دوکې و فرډونه دنه زیات شو نو خلکو دنه دلیل نیول پرېښودل چې دا خو منګړت دا خو وي چې خوشی گणकप थे। नंबर 2 इमाम इब्न मुईन ने उनको मुतलक ज़ईफ़ करार दिया।
امام ابن معین دا یحیی ابن محمد ابن قیس مکمل منگڑت ضعیف قرار کرے دے، جر و تعدیل جلد 9 صفحہ نمبر 184. ابن طاہر مقدسی ہم دتا ضعیف ویلی دی، ذخیرۃ الحفاظ لابن طاہر جلد 1 صفحہ 417، جلد 3 صفحہ نمبر 1503، جلد 4 صفحہ نمبر 1936. امام بصیری ہم دا ضعیف گرنے دے، مصباح الزجاجہ جلد 3 صفحہ 89. امام ساجی دتا وہمی ویلی دی چھے وہ خبر بیبل پسے تڑلا، تہذیب و تہذیب جلد 11 صفحہ نمبر 240. امام عقیلی ویلی لا یطاب والا حدیثی ہی ویدہ بند اعتماد نشتا، ضعفاء الکبیر جلد 4 صفحہ 427. ابن حجر وی چی عجز برشتنے وی خوڑے رہ خطاگانی تکی گی، یو شیو پسی تڑی بلبل پسی تڑی. تقریب التہذیب حدیث نمبر رقم نمبر 7639. دا دغس دروغ جنو دا مرسلین دا کبازو او دا فرادیانو پا خلے باندے رسول اللہ باندے خبری ورتڑلی شوی دی. امت تاسوائے چی دا پیغمبر حدیث تے، دا پیغمبر حدیث بالا جوڑی گی چی دغس دروغ جن روی پر روایت کی نہیں. دا ستاسو دا بخاری و دا مسلم دا راویانو دا استازانو حال دے. 11 نمبر یحیی ابن ابی زکریہ المروان الغسانی شامی، دا پا واسط کے اسے دا 190 کے مرد دے امام بخاری نمخ کے. ابن حبان وی کان ممن یروی عن الثقات المقلوبات حتی اذا سمعها من کان الحدیث صناعتا لم یشک انها مقلوبہ لا یجوز الروایت عنہ لما اکثر من مخالفت الثقات فيما یروی عن الاسبات. وی ترجمہ دادا چھ دا سڑی با ثقہ رویانو پنم باندی تبدیل شدہ روایات بیان اول چھ کل دا حدیث مشغلی سطل والا انسان چی چاوا حدیث لگ روایت کریو محدث باو اغبا چی دا روایت واوری دا نو شک بے پکے نکولو چی دا روایت با دا گڑوٹ کڑیوی دا با دا بل چاپسی تڑلیوی. نو بیا بے ہوئی چی دا دنا روایت کول جائز ندی ذکر چی دا سڑے دروغ جن دے سقانہ دے. وگور المجروحین جلد 3 صفحہ نمبر 126. یحیی ابن معین نا ددپ بارا کی چا پختنا ہوکا چی دا چنگا سڑے دے گوتی چی لا ادری زد سر دے پی جنم. الجرح و تعدیل جلد 9 صفحہ نمبر 146. دا سے لوی لوی خلق بدن انکار کولو چی منگے اڈو پی جنونا. شیخ ابو حاتم وی شیخ لیس بمشہورین. الجرح و تعدیل جلد 9 صفحہ نمبر 146. چی دا کمزور راوی دے مشہور نہ دے. شیخ سغد کمزوری دا پارا استعمالی. ابو داود دا ضعیف گرنا لے دے. وہ گورے تہذیب الکمال 31315 دانوے چھاپتے. وکیل بخاری ابن حجر دتا مطلق ضعیف ویلی دی، تقریب التہذیب رقم 7550. امام بزار لیس بھی باسن کمزور ہے ورطوے لے دے، بزار 6325. امام زہبی یحیی ابن زکریہ دوراویان ذکر کری دی. یحیی ابن ابی زکریہ والا دوراویان ذکر کری دی، خوبیوی پا بارکی ویلی دی چی دا ابو داود ضعیف کرے دے، اور دویم پا بارکی ویلی دی چی دا ابن حبان ویلی دی چی دینا روایت نہ دے جائز. وہ گورے المغنی جلدو 515 رقم 6968. امام زہبی پا میزان کے دوارو تضعیف ویلی دی. وہ گورے میزان نل اعتدال 4 376 4 413. حقیقت کے دا اصحاب الرجال تا اشتباہ شوی دا چی دا یو سڑے دے وکنا دو کسان دی وکا دواوی ضعیف تھی. احادیث الصحیحین جلد 1 صفحہ 401. خطیب بغدادی ہم دا غلی کلی دی غنیت المستملی ایضاح الملتمس صفحہ 468. بخاری کی دا کسی دروغ جن روی نے څلور روایتون روڑی. رجال الصحیح جلد 2 صفحہ نمبر 805. الجرح و التعدیل و تجریح جلد 3 صفحہ نمبر 1227. اول حدیث تے 1379. دویم حدیث تے 1626. دریم حدیث تے 6883. چلورم حدیث تے 7370. دا څلور روایتونه د دغ دروغ جن نقل کړي دي. نو موږ څنګه د دروغ جن خبره ومنو چې دا رسول الله ویلي دي؟ دغه سراویانو باندې مرته رسول الله بی عزت ک بدنام هم ک څه چل دی. بخاری کې ډېر
لوی لوی محدثین چې دي هغوی نه قربان شم داسې لوی لوی دروغجن پکې دا خو دغه راویان شو 14 راویان داسې دي چې هغوی د خپل استاز نه د سره څه اورېدلي نه دي لکه زه چې ووایم چې ما ته علامه اقبال فرمایل نو ما علامه اقبال اډو لیدلی نه 14 راویان په بخاري او مسلم کې داسې دي چې هغو خپل استادانو نه هیڅ نه دي اورېدلي لیدلي هم نه دي او په دروغه وایي چې ما ته پلاني فرمایلي دي واوره ابراهیم بن یوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق السبیعي دا د خپل پلار نه روایت کوي د خپل پلار نه هیڅ شی نه دي اورېدلي وګوره جامع التحصیل فی احکام البراسیل صفحه 142 بشر بن شعیب بن ابي حمزه عن ابیه دا د خپل پلار نه روایت نقل کوي د خپل پلار سره د سره ملاقات نه دی شوی سره څه اورېدلي نه دي سوالات ابن الجنید صفحه نمبر 107 تهذیب الکمال جلد 4 صفحه 128 اجر و تعدیل جلد 2 صفحه نمبر 359 بشر بن نهیک دا یو راوی دی چې دا د ابو هریره نه روایت کوي د سره ابو هریره نه څه اورېدلي نه دي العلل الکبیر لترمذی جلد 1 صفحه نمبر 554 حسن بصری د ابو بکر نه نقل کوي حالانکه د ابو بکر نه هیڅ نه دی اورېدلي وګوره تاریخ ابن معین جلد 4 صفحه نمبر 322 تقریب 452 التتبع والالزامات 222 سلیمان الاعمش د مجاهد نه نقل کوي په دې بخاری او مسلم کې د سره مجاهد نه څه اورېدلي نه دي العلل الکبیر د ترمذی جلد 2 صفحه نمبر 966 اجر و تعدیل جلد 1 صفحه نمبر 224 جلد 1 صفحه نمبر 227 تاریخ ابن معین جلد 2 صفحه نمبر 234 تقریب التہذیب جلد 4 صفحه نمبر 203 سلیمان بن یسار د عائشې نه نقل کوي چې ما د عائشې نه اورېدلي دي د سره عائشې نه څه اورېدلي نه دي لیدلې هم نه ده تحفة التحصیل صفحه نمبر 175 الام جلد 1 صفحه 57 عبدالرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک الانصاری دا د خپل نیکه کعب ابن مالک نه نقل کوي حالانکه د سره څه نه دي اورېدلي علل الحدیث لزهری وګوره جلد 12 صفحه نمبر 284 هدی الساری صفحه نمبر 363 تہذیب التہذیب جلد 6 صفحه نمبر 215 عمران بن حتان د عائشې نه نقل کوي حالانکه عمران بن حتان د سره عائشہ نه لیدلې دی نه ته روایت نقل کړی تحفة التحصیل صفحه نمبر 392 عمرو بن عبداللہ ابو اسحاق السبیعی دا د براء نه نقل کوي حالانکه براء نه هیڅ نه دی اورېدلي ملاقات ور سره نه دی شوی مسند احمد 4 صفحه نمبر 282 سنن ترمذی جلد 2 صفحه نمبر ترمذی 2726 جامع التحصیل 245 حاشیہ تحفة التحصیل صفحه 384 مجاہد د جبیر نه نقل کوي جبیر د عائشې نه نقل کوي دغه ندی سره خپلو منځو کې یو بل نه اورېدلي تاریخ یحییٰ جلد 2 صفحه نمبر 549 سوالات ابن جنید صفحه 25 العلل و معرفة الرجال لأحمد جلد 1 صفحه نمبر 269 المراسیل لابن ابی حاتم صفحه نمبر 203 205 مقدمہ جرح و تعدیل 130 تہذیب الکمال جلد 27 صفحه نمبر 232 مسروق د عبدالرحمن د ام رومان نه نقل کوي حالانکه لیدلې هم نه ده رجال صحیح البخاری جلد 2 صفحه نمبر 859 طبقات الکبرى جلد 6 صفحه 83 معن ابن عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود د خپل پلار نه نقل کوي حالانکه د سره اورېدلي څه نه دي تحفة التحصیل 511 یحیی بن یعمر د عائشې نه روایت نقل کوي چې ما ته عائشې وي حالانکه د سره عائشې نه څه اورېدلي نه دي نه لیدلې ده سوالات ابي عبید الاجوري ابو داود فی جرح و تعدیل صفحه 269 تعجب د محققین دغو راویانو باندې چې کله محققینو اعتراض کړی دی چې دغو راویانو خو چې دا کم استادان یاد کړي دي دا استادان یې اډو لیدلي نه دي نو څنګه ورته دا خبره وکړه نو زمونږه د اعتقاد مریضان چې دي د عقیدت مریضان هغوی ورته بخاري معیار وګرځولو وی بخاري کې چې راغلي دي چې ما ته اورېدلي دي نو بس بیا یې اورېدلي دي بخاري کې چې راغلي دي چې اورېدلي دي نو بس بیا یې اورېدلي دي دا 15,000 علما چې وایي چې دغه سره په یوه زمانه کې تیر شوي نه دي څنګه یې اورېدلي دي اوس یو څو مزید 4 راویان ښایم آخر کې چې هغو د سره خپلو استادانو نه څه نه دي اورېدلي 4 راویان دي هېڅ یې ته نه دي اورېدلي سالم بن ابي نصر
عبداللہ بن ابی اوفا نے نقل کئی نہیں دیتی اوریدلی التتبع 205 عبداللہ بن المثنى د سمامہ بن عبداللہ نے نقل کئی بالکل درو التتبع 221 نہ 251 نمبر 3 سمامہ بن عبداللہ د انس نے نقل کئی بالکل تیچن دی اوریدلی نہیں لیدلے دے التتبع 251 ابو عثمان النہدی د عمر نے نقل کئی نہیں دیتی اوریدلی التتبع 261 فتح الباری 10 286 تحفۃ الاشراف 8 84 مزید 11 راویان دی چې دا غو سما بالکل د خپل استادانو نه اوریدل ندی ثابت یا پکې شک ته او هغه وایي چې ما ته پلان کې ویلي دي نو چې تا هغه لیدلی نه دی څنګه ته وایي چې ما ته پلان کې ویلي دي نمبر 1 خالد بن معدان د مقدام بن مادی کرب نے نقل کئی نہیں دی اوریدلی تہذیب الکمال جلد 8 صفحہ 168 28 459 تحفۃ الاشراف 8 506 د دوی پمنځ کې جبیر بن نفیر دے هغه په کې چوټ پرېښی دی سنن الکبرا د بهقی جلد 6 صفحہ نمبر 32 کی بیا وګورئ نمبر 2 زہیر بن معبد د ابن عمر نے نقل کئی نہیں لیدلے دے نہیں تی اوریدلی دی المراسیل 65 وګورا سالم بن ابی جعد عبداللہ بن عمر بن عاص نے نقل کئی نہیں دی اوریدلی تینا تتبع 155 وګورا سلیمان الاعمش د طلحہ بن نافع نے نقل کئی بالکل تیسن دی اوریدلی تحفۃ التحصیل 171 تہذیب الکمال 13 439 عامر شعبی د علی نے نقل کئی سوچہ دروغ وئی الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار 302 گورا فتح الباری 12 119 گورا اکرامہ دا عائشہ نے نقل کئی بالکل ہی ندی اوریدلی المراسیل 158 جامع التحصیل 239 زہری دا عبدالرحمن بن کعب بن مالک نے نقل کئی سوچہ دروغ وئی نہیں دی اوریدلی المراسیل 190 منصور بن المعتمر دا شعبی نے نقل کئی نہیں دی اوریدلی تاریخ یحییٰ 3 502 نافع دا عائشہ نے نقل کئی سوچہ دروغ وئی المراسیل 225 ابو اسحاق سبیعی دا سعید ابن جبیر نے نقل کئی سوچہ دروغ وئی العلل الکبیر لترمذی 2 965 ابو اسحاق پکا مدالسم دے فراڈی دے تقریباً دا 39 راویان دی دا بخاری و دا مسلم چھ دا سوچہ دروغ جان او د چانه چې نه دی اوریدلی چوکې د سره لیدلی نه دی هغوی متعلق وایي چې ما ته پلاني فرمایلی دي چې رسول الله فرمایل د دغو خلکو په خولو ته ما ته رسول الله بیزته کوي ته وایي چې دا بخاري کې چې راغلی دي خو دا خو رسول الله فرمایلی دي که ستا پلار به ثابت کی دا زمونږ پیغمبر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ناپاکو خلکو په خولې چرې هم څوک موږ ته نشي خرابولی دا د منګړتو د دروغجنو راویانو په خولې چرته هم د پسې څوک سپکې خبرې نشي لیکلی موږ په رسول الله سر ورکو تمام عوام پې سر ورکوي تا کتاب کې به یو داسې دروغجن مولا لیکل کړي دا امام بخاري که ډېر ښه سړی شي اول خو په خپله استادانو یې ویلي دي چې ښه نه و خو که ښه سړی شي دغسې دروغجنو خلکو نه یې اورېدلي دي چې رسول الله فرمایلي دي موږ به یې منو داسې دروغجن خلک به د رسول الله باندې العیاذ بالله بد ردي وایي دا غالباً چې نهم کلپ ته او دین رستو به انشاءاللہ عمر عائشہ باندې دا خو مې درته د بخاري او د مسلم روایاتو حقیقتو خودو چې دا ډېر دروغجنو راویانو نه پکې دروغجن روایتونه راغلي دي په رسول الله دروغ تړلي دي یا مې درته وښودل ډېرې خبرې دا بخاري مسلم ابو داود کې ټولې خبرې د رسول الله نه دي دغسې دروغجنو ځان نه ډېر څه ویلي دي او د رسول الله چې کمې ښې خبرې دي هغه موږ منو چې کمې د رسول الله خبرې دي او بقی پاتې شوه بقایا کلیپونه به انشاءالله د عمر عایشې باندې کوم زه به تاسو ته وښایم چې د عایشې عمر په وخت د ودېدو کې څومره و همدې بخاري نه به یې ته ثابتومه زه تاسو ته ښایم چې تاسو بخاري لیدلی دی چېرته که نوم اورېدلی دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین دا په یوټیوب باندې هم ګورئ په فیسبوک هم ګورئ او زموږ د پیج نه یې شیر کوئ چې دا خلکو ته ورسي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه